أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن نسكي ومماتي ومحياي لله رب العالمين د ذوالحجې میاشت کېدو راځي او ذوالحجه په اسلامي میاشتو کې هغه مبارکه میاشت ده د کومې فضایل او د هغې احترام او حرمت بحث چې مخکینو دینونو کې هم موجود او زمون په آسماني اسلامي شریعت کې هم د دې میاشت ډېر اعزاز او احترام شته دی ډېر عبادات او اهم احکام د دې سره تړلي دي د ذوالحجې په میاشت کې یو اهمه مسله هغه د قربانۍ او د قربانۍ تاریخ او پس منظر او دغه شان د کې بده کې اهم رکن د حج بیا دغه قربانۍ او دغه اسلامي انقلابات او تاریخ دغه حکمت او فلسفه د حج ازلی حکمت او فلسفه د قربانۍ فلسفه در دې میاشت سره هغه تړلې خبرې دي چې انتهایی ضروری او اهم دي او د اسلامي امت د اسلامي انقلابونو سره د اسلام د حفاظت په ترتیب سره د دې ډیر زیات اثر رسوخ په اسلامي معاشره کې شته دي دې میاشت کې ذوالحجې ته چې کوم اهمیت حاصل لري په عامه سطح باندې په اکثري طریقه باندې دوه خبرې به ډېر اهمه یادېږي چې یو د قربانۍ مسله ده چې د دې قربانۍ فلسفه او حکمت څه شی دی اگر چې فائدې خو ډېرې زیاتې شته خو حکمت اصلي حکمت یې څه دی په انقلاباتو کې د دې اسلامي تاریخ څه شی دی زموږ د انقلاباتو مشر رهبر څوک دی دغه شان د کې بده کې اهم څه حج دی حج څه کوم احکام تړلې شوي دي د هغې ثوابونه فضایل په خپل ځای باندې خو د هغې د اسلامي امت د ژوند سره او د اسلامي وحدت سره چې کوم تعلق دی د اهم مضمونونه دي عزتمندو قربانۍ مسله چې کوم ادا کوم چې اختر په ورځ باندې په 10 ذوالحجه باندې خلک کوي د دې تاریخ د ابراهیم علیه السلام تاریخ د ابراهیم علیه السلام د لوی قربانو د لوی تاریخونو کړهونو چې دین د فارې کړیو او د هغې په وجه باندې ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی کوم مقام ورکړی دی په دې کې هغه تاریخ هغه مقام چې کوم دی نو د هغې یا دهاني په ذهن کې راولړولو دپاره الله تعالی په دې امت باندې قرباني لازم کړې ده ابراهیم علیه السلام الله تعالی په عراق کې پیدا کو په داسې زمانه کې پیدا کړ چې ټول دنیا د کفر په تورو تیارو کې ډوبه وه د ابراهیم علیه السلام پلار چې کوم ازر په خپله باندې هم د بوتانو د بت پرستۍ مذهب والا د بت پرستانو د مذهبي امور وزیر او دغه شان د بوتانو یو کاریګر هم و چې بهترین بوتان به یې جوړولو بازارونو کې به یې خرڅول دا دغه عراق د مذهبي امور د وزیر په کور کې الله تعالی ابراهیم علیه السلام پیدا کړ دا د قرآن نظام دی چې الله تعالی وایي الله تعالی په قدرتونو کې یوه خبره دا ده چې د ژوندونه مړي پیدا کړي د مړو نه ژوندي پیدا کړي یعنې د اوچتو خلکو نه د پیغمبرانو نه کافران کله کله پیدا شي داسې د عیب خبره نه ده د تاریخ دی او کله کله د کافرانو نه او د کمزورو خلکو نه لوی لوی خلک پیدا شي پیغمبران شهیدان بزرګان عالمان چې پیدا شي دا هم کېږي نو د ابراهیم علیه السلام پلار د کفر مذهبي امور وزیر پاتې شوی نو دا مسله هم دپاره یو دلیل شو یو سبق شو چې کله یو سړي دین دپاره قربانۍ ورکړي د دین دپاره یې کړاوونه تېر کړي هغې ته د پلار نیکه پیغورونه مه ورکوه چې پلار یې داسې او نیکې رسه ځکه زموږ مخکې داسې تاریخونه موجود دي ابراهیم علیه السلام د دین دپاره کار شروع او ابراهیم علیه السلام په خپل حکومت کې دننه په قومي اسمبلۍ کې یا صوبایي اسمبلۍ او دارالخلافه کې دننه د بوتانو خلاف د خپل تحریک شروع کو د باطل او د شیطانی نظام د کفري خبرو خلاف دعوت آغاز اول عراق چې کوم دی اگر چې سرکاري حکومت چې کوم دی د بت پرستانو لیکن د دې سره سره نور ډېر مذهبونه هم رایج خلکو به د نور عبادت هم کاوه د ستورو به هم کاوه د سپوږمۍ به هم کاوه د اور عبادت هم په ځای په ځای باندې کېده آتش پرستي چې کوم شي ته ویل کېږي ابراهیم علیه السلام سره چونکې آسماني هدایات ورسره
آسماني رهنمایي کېدله نو د ټولو باطلو عباداتو نه برأت اعلانو د نظام بچ دا د الله تعالی نظام د چې کله انسان خپل کړهونه خپل قربانیان خپل مهنت دین د پاره نه صرف کوي نه خرج کوي الله تعالی په دې شیدونو کې اخته کې جګړه نشي نه تاسو بلیدل لوی خلک به غړ غړ خلک به سپي بساتی او جنگي به گاړو کې به چولي ګرځي لوی خلک به مړزانو بلاسونو کې ورسره د ماشومان کار دی ګرځي به داسې بیکاره چې دغه سره بیخي سمون نه خوري په ځکه ته غټ شیخ کاری د الله نظام د کله تدبیر کله لوی دین د الله تعالی آسماني دین مقدس دین لسو کار نه کوي الله تعالی به دې اباسیاتو کې مبتلا کې ځغن نشي جوړي او دې باغې من ډېر بدیم ښکاریږي بیا نو دې خلکو دین لکار نه کوي چې نه کاو نو څوک ورته په سجده باندې دي څوک سپمای ته په سجده لري څوک نور ته څوک یو شي ته څوک باندې ته جدا خپل ذهن مطابق په یو شي کې لګیا دي کار کوي ابراهيم عليه السلام به تمام خلکو بینس کې ناس دي نو خلک چې کله وای دا سپمای راوختله نو ابراهيم عليه السلام ویل چې اهذا ربي د دې تخل تاسو رب وای خلک لګیا او سجدي وته کول ابراهيم عليه السلام ویل دا رب کې دې چې تاسو رب وای بیا خاموش چې کله سپمای پناه شو پرې وته ابراهيم عليه السلام ته ساده خلک الله تعالی ذات د سید چې باغی باندې زوال ناراضي او دا خدای ډوبه شو پناه شو زوال پر راغی او زوال علامات د مخلوق دي الله تعالی باندې زوال ناراضي نو معلومیږي دا چې سخت باطل باندې لګي په غلط کار کې اخته چې کله سبال نور راوخه د دنیا خلک دور ته سجده باندې شو ابراهيم عليه السلام ول چې احد ربي دې ورته تاسو رب وای دا رب دی اوس په پوری نو اوس راوخه نو کدا رب نو چې نو دا نظام چا چلاو اوس دې راوخه اوس منګورو کدا ډوب شو دا خو دې نشي کېدای ځکه رب باندې زوال ناراضي دې پناکی کې زوال دری پناکی د کښتا کله چې نور ډوب شنو ابراهيم عليه السلام ول چې دا خو رب نشي کېدای ساده خلک په سبب لګیدري د دې خلکو عملی تور باندې د دې د عقیده تردید وکړي چې تاسو په غلطه باندې لګیای دي چې ته خدای مو وای مخلوق د خدای صفاتونه مو ورکو د دې نوروز ته د بت پرستان ته متوجي شي هغه ته واز نصیحتونه وکړه زې په زمن دعوت وچلاو چې ظالمانو خپل لاسم ګټي جوړی کړی دي او د څه ګټه چې کوم ځګن ته گزاري خپل ځان ست دی پانه شي کولای دي تاسو خدای وای تاسو به کوپان نه جوړ شي چا خبره نه اوريده ټول دنیا یو طرف باندې د ابراهيم عليه السلام یوازې په بل طرف باندې خو چې خبره نه اوریدله نو د دې نوروز ته ابراهيم عليه السلام یو منسوبه وکړه چې د باطل ټول پکار د خاتمه پکار ده د باطل کم اهمیت او قدر د خلکو بزیدونو کې پیدا شوی د اهمیت ختمول پکار دي او د بارک یو عملی کردار پکار دي د دوی چې کوم مذهبي اختر په ورځ باندې ټول لاړو کم نبی عبادت خانه چې واغوي ته لاړل او ردی اصول دا چې کوم بوتانه به کورونه کې خودري واغې ته به خوراکونه کې خودل بده خاطر مانه چې کله موږ را واپس شو دا برکتی شوی بیا به خرو ابراهيم عليه السلام د کسانو ول چې اختر ته لاړ د ورته ول تاسو لاړ شي او زه بیمار یعنی تاسو د کار نه بیمار مدامي نه خوخي دوی ولېګل او کوم غاډه بوت خانه چې واغې ترا تبګه ور سره ټول بوتانه ولته سونه چې کله مکمل مات کړو یو غاډ بوت مو شربوت غاړي ته ولاړو خپل تبرګي راوغه دغه غاړه کې واچو مشوره واقعیا ده ایست لاړ کله چې خلک واپس شو بوتانه تاسو نه سپراته دي نو بس تبوسونه شروع دا کار بچا کړی نو باندې کې چې کوم خفیا معلومات والا خلک هغه ورته ویل چې یار د یو ځوان ګرځي راګرځي تر ډېر زمانه نه منګینو چې د بوتانو بد بیانای چې دا هیڅ شي نشي کولای او دا کار باغه کلی بل چا باندې کړي او خلک احترام کوي هغه احترام نه کوي چې دای سم نشي کولای ابراهيم عليه السلام ونی ولې شو گرفتار کړی شو لنډه دارج بده جرم کې اورته غرزور د پاره منصوبه جوړه شوله او ورته واچولې شو داغه نه بعد الله تعالی د غور نه دی بری کو بچ شو بیا د عراق نه هجرت وکړو شام ته لاړ مصر ته داغه ځګین نه واپس حرمین شریفین ته راغی مکه معظمه ته راغی دغه ځکه اوسېدو دوی ورسره زنانه هم ورسره دي ځکه الله تعالی ابراهيم عليه السلام له جزوی ورکو اسماعیل عليه السلام په نوم باندې د ډېر کړهون انقلابات نو ورسته الله ورکو مخکې زمانه هم نو دا الله تعالی په دې عمر کې ورکه چې ډېر ضعیف شوی په زمانه کې دي نارینه اولاد ته ډېر ضرورت هم لري ملګری هم نشته دي په دې انقلاب کې وسره حمایتيان هم څوک نشته دي ځکه ابراهيم عليه السلام په لاس باندې الله تعالی خانقاه آباد کړل اسماعیل عليه السلام سره باغ کې مرسته کوي د خانقاه عبادت شروع شو ابراهيم عليه السلام دغه کړي د پاره ډېر دعاګانې وغوښتلې چې هغه ټول ابراهيم عليه السلام دعاګانې قبول شوې دي د قیامت پورې د مکه بارکه قبول دي داغه نه بعد ابراهيم عليه السلام الله تعالی اخیرنه امتحان دا و چې چونګې د الله تعالی نظام دا دی چې کله د چا ایمان چې کین په هغه شي کې امتحان نه ولي چې
چې کوم څه د ډېر ګراني د اعلی ایمان والا علامات چې چا ایمان سمره اوچتي الله تعالی په غټ شي کې ازمایش کې باغی باندې څومره ایمان ښکته یې په کمزوري شي کې ازمایش راځي. ابراهیم علیه السلام ته په دې زمانہ کې د خپل زوی نه ګران څه شي نو. اسماعیل علیه السلام د مټي مضبوط کړی او د ډېر څه ضرورت لارو په عبادتو کې په خدماتو کې ته خانه کعبه په حفاظت کې چې الله تعالی طرف نه دته وحي وشوله خوب ولیدو د انبیاء خوبونه وحي عام انسان په خوبونه باندې عمل نشي کولای او د پیغمبرانو خوبونه اسینه یې وحي الله تعالی ته خوب کې خو درجه د خپل زوی قرباني کا الله تعالی درنه غواړي. شکر دا خوب مسترسل ولید ابراهیم علیه السلام د خپل زوی سره مشوره وکړه چې الله تعالی د سماته وجه زوی ذبح کا ته اراده لري رای دې صدا. ابراهیم علیه السلام ته وجه ففعل ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل السلام ففعل ما تؤمر هغه څوک چې الله تعالی ته حکم کړی د الله تعالی په احکامو کې زره کو دایمه کوه دې ته موږ ورچ دا زوی دی دا بل دی دا بل دی د سی به وشي وغه سی به وشي ګټه به وشي تاوان به وشي چې الله تعالی امر دی ما د بستر سترګو باندې منظور دی ما ذبح کړ. ابراهیم علیه السلام مینا ته وته الته کې ابراهیم علیه السلام خپل سترګې پټې کړې په دې خاطر باندې چې رحم میکرانش. اسماعیل علیه السلام مزمکه باندې راسم لا او چې کله چاړې په راخ کله چاړې غوښتنه کوله ډېر خواري ابراهیم علیه السلام په وکړه د الله تعالی نه سوال وکړي چې الله پاک دا چاړه غوښتنه نه کوي دغه نه بعد چې د ټرای وکړه نو بس خرڅ جسته شي حلال شي. ابراهیم علیه السلام سترګې کولاو کړل اسماعیل علیه السلام یې ولید اسماعیل علیه السلام خوا کې ولاړل ژوندې او ګډ ذبح شوی د جنتی ګډ او قرباني قبول شو. دې مینس کې سره لګي واقعي نوري راغلي د حد مناسک او د قربان حد احکام سره تعلق دی. هغه د دې بدی قرباني په دوران کې شیطان همیشه د انسان دشمن دی او چې کله د سخت امتحانونه پاس کې ته سمته پورته روانه درجه دي بلنديږي شیطان به دې امتحانونو کې تا بار بار پیل کول غواړي. نو شیطان راغی په دغه ځګینو کې بیا به خواري کوله چې ابراهیم علیه السلام د دوکا ورګ جزویس وکنا لاله د سکه د ابراهیم علیه السلام مور لای دوکا ورکوله په دغه ځګینو کې چې کم ځای کې مینا کې خلک شیطانان ولي کم یادګارونه موجود دي نو په دغه ځکه کې شیطان باندې زی به زی باندې گزاري وشي تقریبا وزه به گزاري وشي په کارونه باندې چې تمنګ ته لارې مخه الله تعالی چې کوم سمنګ ته ویلي دا قسم لار ده او دا صراط مستقیم لار ده تمنګ ته بده کې نو کسی مکه وجزوی بدنه یو دا بدنه یو هغه وشي دا به وشي سوکې نه کوي سوکې کوي دا خبره مکو د الله حکم دی بس په کوم ځکه کې شیطان وشتره شو هغه ځکه کې برجان قائم دي د قیامت پورې د حج په احکامو کې شیطانان دغه برجان به تګ باندې وشتل دا شرعي حکم دی لازم سیس دی او دغه کم ګډ چې حلال شوی دی د امت د لپاره د قیامت پورې تعلیم د اسلام بسر کې د شرعي احکام بسر کې د الله تعالی امر مطابق چې کله تاسو رسولونو قرباني راځي د زامنو قرباني راځي د هر چا څه شی راځي که مالی قرباني تاسو به دې ته نه ګورئ چې دا به کم شي دا به ډېر شي دا به یو دا به نه غریب بشم مالدار بشم خو چې کوم حکم شرعي دی نو بغیر د چون چرانه به غم نه لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام زمونږ نیکه دغه سکړې د منلې دی خپل زوی ذبح کولو ته اراده کړې د دې سره دا خبره هم معلومه شوله چې د ابراهیم علیه السلام اخلاص او قرباني په کومه طریقه کم لیول باندې و ځکه قرآن ابراهیم علیه السلام د خلیل الله لقب ورکړی دی د الله تعالی دوست اسلامي انقلابونه او اسلامي نظام هم دغه شان خلک ټینګولی شي چې هغه خپل سر او مال هر څه نه تیر شي چې کله پیسې هم راجمع کړي کافر هم خوشاله باطل هم خوشاله چمچي لګي الله هم راضي کې شیطان هم راضي کې دا په ټوپ یو ځمنه چرته هم نه کی دا یو د خبره ده چې بده کې اسلام یو بنیادی عقیده دار الولاء لله والبراء لله دا الله تعالی د رضا لپاره د باطل خلقو نه بایکاټ کې او دیندار خلقو سره ولا یعنی محبت قائمه دایمه در شرعي مسله هم لدینا لدې کې معلومي دویمه دا چې د شیطان وشتلو چې کوم حکمت او فلسفه ده شیطان نه مراد هر باطل چې کوم د اسلام په مقابل کې ودرېږي د هر شي چی او د شیطان نه مراد دغه ته کې هر هغه قوت دی چې د اسلام په مقابل کې ودرېږي انسانان گمراه کوي بیلاری کوي په انسانانو او اسلامي امت باندې ظلمونه او زیاتی کوي دغه شی چې به هم دوا کې پورته کېږي اسلامي امت ته تعلیم د جسم داسو په بنا کې شیطانان وکړو باندې ولای د اساسو د لپاره عملی پریکټس ته هر باطل وبکمر باندې ولای دا هغه مخنیوي وکوي هغه سره به تعاون نه کوي هغه ته به جنسي نه کوي سورۃ الشعراء کې الله تعالی دا مضمون په دې الفاظ باندې بیان کړی دی ولا ترکنوا الى الذين ظلموا وتمسكوا بالنار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون د اسلامي احکامونو یو ضروري حکم دا هم دی
چې ولا ترکنوا الى الذين ظلموا هغه کسانو ته معمولی هم نه مایل کېږي چې کم ظالمان دي. تفسیر جلالین د ترکنو معنی کړی د ترکنو مایل کېدل څنګه نو تفسیر جلالین د په وضاحت کې وایي لکه ظالم صفائی بیانول چې دا ظالم ټیک دا سړی خو ظالم هم دی خو دې کې خاصه بدونه بکی دا صفات خدي هغه صفات خدي هغه صفات خدي خلک وایي کنه یاره انګريزان چې دینو کافران دي خدای ډېر انصافي خلک دي اهل کتاب ډېر انصافيان هغه انسان قدر پیژني ځکه په جاپان کې ټمبم استعمالاو ځکه په خلکو باندې ظلمونه کول قیدیان ځکه بس په باندې خاړې پنجرو کې بند کړي دي ورونی سيزي هلیکاپټر نه راځي چې د انساني قدر باندې پويږي دا خبري باطل دي. قرآن نه تردید کړي چې ولا ترکنوا الى الذين ظلموا وتمسكوا النار ظالم ته معمولی هم نه مایل کېږي غني جهنم ورته الله تعالی واج دا وړه خبره نه ده چې د خولي خبره وځي سوال وتعالى سبیل بسرانه کوي دغه خبره نه ده بلکې بدی بس بیل سٹارټ الله و جهنم ته وګولېږي ولا ترکنوا الى الذين ظلموا وتمسكوا النار. دویم ظالم ته مایل کېدل دا دي چې د ظالم نوم په احترام سره یاد کې چې پلان کې سیب دغه خبره کوله د احترام الفاظ ظالم لور کول دا ظالم ته مایل کېدل او سزا یې هم دغه ده چې بتمسكوا النار الله تعالی به جهنم ته واچي دا ترکنو معنی شو. بیا د ظالم څه ته ویل کېږي ظلم تعریف د لغاتو کتابونو ته څه کړی دی وضع كل شيء في غير موضعه یو شی د خپل ذهن علاوه په بل ځای باندې خودل یا دسی وایا حقدار ته حق نه والا کول غیلن تعریف اوس په موږ باندې په دنیا کې رټول اولنې حق د الله تعالی دی د الله تعالی وحدانیت منل د الله تعالی عبادت قبلول د الله تعالی نظام منل د الله تعالی طرفه چې څومره احکام په موږ باندې قرآن او حدیثو کې نازل شوي دي دغه ټول د تانی خودل د الله تعالی حق دی په موږ باندې. ظلم بس څنګه چې الله تعالی په مقابل کې هم دغه احکام مخالفت کول دا ظلم شو. الله تعالی وایي زه واحد لا شریک یم ته نه ډیر شی وس نورم دي نو دا ظلم شو. الله تعالی وایي زما صفاتونه مخلوق دلري ته لري دا ظلم شو. الله تعالی وایي چې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون هغه خلک د الله تعالی په نازل شوی کتاب چې قرآن دی هغه ته فیصلو قابل نه ګڼي نو دا خلک کافر دي بس ته به ټیک کافر دي ته دا خبره منې وسره کته نه مانی نو بس دغه ظلم کې راضي د اسماني دا ظلم شو د الله تعالی د وینا مخالفت شو حقدار د حق حواله نشو. دویم د مخلوق حق دی د مخلوقات څومره حقونه دي په ټولو کې نږدې داغي نه مور او پلار دي بیا اهل عیال ګوندیان خلک دي خپل ماتحت خلک اهل عیال چې کوم د نگرانۍ لاندې خلک په دمانه حقونه دي ولی اهلک علیک حق است اهل متامنه حق لري مور او پلار هم حق لري بیا دغه شان ګوندیان حق لري بیا د معاشري مسلمانان ټول انسانان مسلمانان اوس دغه مسلمانانو ته د اسلامي حکم حقونه چې بتا باندې دي هغه نسپارل دا هم به ظلم کې شمار شو. نو د سړی چې کم لړم به داسې وایي د دین دشمن او د انسانیت دشمن چې کم ځکه نه د ظالم دی کم سړی په دې آسماني دین باندې عمل نه کوي مخالف دی یا به عمل نه کوي نو دا ظالم. کم سړی چې د مخلوق دشمن دی د مخلوق حقونه نه مني هغه باندې ظلمونه او زیاتی کوي اگر که حیوانات ولې نه دي دا سړی ظالم دی او دې ظالم ته مایل کېدل ولا ترکنوا الى الذين ظلموا وتمسكوا النار دې ظالم ته معمولی هم نه مایل کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت د علاماتو نه یو خبره ده چې یکرم الرجل مخافه شره خلق به یو ظالم احترام د دې وجه نه کوي چې کنه شر نه ویریږي شر راونه رسیږي دا هم یو جرم دی دا هم ټیک کار نه دی دا د قیامت د علاماتو نه شریعت د اجازه نه ورکړي. امام حسن البصری رحمه الله په بارک تاریخ لیکلی دی چې کله حجاج بن یوسف د عراق گورنر شو مشر شو نو د حجاج بن یوسف نظام 100% شرعي نظام نافذ کړو. د حجاج بن یوسف په دور کې چې اسلام څومره ترقی کړل دغه نه بعد بیا نه کړی دومره په هغه زمانه کې چې څومره فتوحات شوي دي څومره اسلامي مرکزونه معسكر جوړ شوي دي دغه نه بعد به دومره مقدار باندې چانه دي جوړی کړی. خو د حجاج بن یوسف غلطیاں دا دي چې دا د امیه خاندان سره تعلق لرو او د امیه خاندان چې کوم د عباسی خاندان خلاف دشمن یو په دغه طریقه باندې د امیه خاندان سره د دې مړی کول باغی به حمله کول دغه کسان په حکومت کې به نه پرې خودل اگر که بغل ویلي علما ولی نو. دویم د خلکو منځ کې به کله اختلاف ولیدو اختلاف د خلکولو لپاره به غلطی دا و چې دوانه به قتلول حالانکه قرآن او حدیث اصول دا دي چې کوم منځ کې اختلاف راغی نو دا قرآن او حدیث ته ویسي ولې حل کوي مسله ولا ختم کوي حالانکه د بدوانه وجل دا دوه نقطې د سی وجه حجاج بن یوسف کې غیر شرعي. درېمه نقطه پکې دا و چې د حجاج بن یوسف ټاکل چې ونه په شرعي طریقه باندې نه و په غیر شرعي طریقه باندې بس ظلم ماري حکومت نیول او هغه باندې قابل شوی
نو حجاج بن یوسف کې د دریو ټکو په وجه باندې د ظالم اطلاق وشو. حالانکه قرآن او حدیث باندې پوهېدو، نظام شرعي و، د کفر خلاف جهادونه کړي دي، د سند د علاقې چې کوم فتح شوي د حجاج بن یوسف په اثر باندې فتح شوي دي، او غیرتي دومره غیرتي انسانو تاریخ لیکلی دی چې کله په سند په علاقه باندې د مسلمانانو قافله تېرېدله، د یهودي په سازش باندې یو سیک پاڅېده او د مسلمان د سر نه لوپټه راښکله، د قافله کې یو زنانه وه، د هغې نه لوپټه راښکله. هغې زنانه ورته وویل چې که ستا نه زموږ مشر د مسلمانانو امیر حجاج بن یوسف خبر شو ستا به څه حلي. او دا رپورټ په دې الفاظو باندې چا حجاج بن یوسف ته ورساوه چې سند په علاقه کې یو کس دی کافر دی او د مسلمانې زنانه خور سر دی لاس ور وړی، دې غیرت ته غوږ شي. اوس یې خلک خرڅوي او دغې لاس ور وړی، سند په علاقه کې ور وړی، سند نه معلومېده چې سند په کوم ځای کې، دا پته هم نه لګېده، عراق کې دا پته نه لګېده. په وخت کې دومره مواصلاتي نظام، دا ټي وي ګان او دا ریډوان او دا داسې جدید ماډرن نقشې په هغه زمانه کې نه وي موجودو. حجاج بن یوسف چې کله دې کیسې نه خبر شو، تاریخ لیکلي د جنیغ پاڅېدو، د دنیا غونډه نقشه چې کومه وغه یې راوړله او نقشه کې سند صحیح کاوه چې سند په کومه علاقه کې دی. وایي چربان چې کله نږدې شو نو سند یې پکې بیا موندو، په غونډه دنیا نقشه کې سند بیا موندو. وایي نظر راواخیستله په دې سند په دې نقشه کې ور ومنډله، ستوری یې پکې وکړو. د هغې نه بعد خپل ګورنران راوغوښتو، په هغې کې محمد بن قاسم او دغه شان کې عبدالله، داسې نور لوی کسان پکې بکې دي مجاهدین، هغې راوغوښتل. هغوی ته یې وویل سند ته لاره معلومه کړئ، په هره طریقه باندې چې کېږي او په دغه کسانو باندې حمله وکړئ، دغه کوم مشر چې دی راجا داهر ته ونیسئ یا ما ته حواله کړئ، او دغه چا چې لاس غځولی دی مسلمان ته دا کس عراق ته راورسوئ. د محمد بن قاسم په لاس باندې لوی قافلې را روانې شوې، د عراق نه روانې دي، په سند په علاقه کې زموږ پاکستاني سند کې د مسلمان خور انتقام اخلي. هلته کې باغي باندې حملې وکړلې، دلته کې ډېر اوږد جنګ وشو. لنډه دا ده چې دغه علاقه فتح شوله، اسلامي نظام په دې علاقه باندې قایم شو. موږ ته چې کوم اسلام را رسېدلی د حجاج بن یوسف په لاس باندې را رسېدلی دی. د دومره لوی بهادر باوجود درې غلطیانې تاسو ته ما وړاندې وي، د غلطیانې پکې وي. امام حسن بصري رحمه الله به د کوفې او د عراق په ښارونو ګرځېدو، خلکو ته به اعلان کوم چې خلکو حجاج بن یوسف ولې ظالم دی، ښه سړی نه دی. په دعاګانو کې به نه یادوه چې الله تعالی زموږ امیر المؤمنین چې دی نو قایم دایم وساتي، عمر ولا ورکړي او حکومت یې وکړي. دا سوالونه به نه کوئ، ظالم ته څوک دعاګانې نه کوي، دا حرام دي، ناجایز دي، دا ګورې ظالم دی. دې ته امیر المؤمنین چې ونه وایي په دې ګناهګاري کوي. امیر المؤمنین د یو بهترین نوم دی، لقب دی، تعظیمي نوم دی. دې حجاج بن یوسف لایق نه دی، هغه ته به نه وایي. حجاج بن یوسف دې گرفتار کړی وستو. دا حسن بصري د علم تقوا په ټوله دنیا کې مشهوره وه، تر دې چې د اسلام دشمنان به هم ډېر قدر او احترام کوه او د خیرو د ازار نه به ډېر یېرېدل. حسن بصري ته وویل چې دا راته ووایه چې په دې کې شک نشته زما حکومت ظالمانه دی، ټیک انصافي حکومت نه دی، په دې زه هم پوهېږم، دا ټوله دنیا را دې قایل ده. خو ته به دې خلکو ته دا اعلان ولې کوې او دا خلک ولې دې خبرو نه خبرې، ته ولې اعلان کوې؟ نو حسن بصري ورته وایي زه عالم یم. د عالم فریضه او منصب دا ده چې باطل ته باطل وایي، حق ته به حق وایي، د ظالم احترام به نه کوي، ظالم ته به ظالم وایي. که په دې موضوع باندې زه چپ پاتې شوم، ما ته ظالم ونه وایو، زه په خپله باندې په غټو ظالمانو کې شمار شم، زما مجبوري ده چې تا ته ظالم ووایم. لکه څنګه چې مشهوره خبره هم ده، پښتو کې هم داسې مشهوره ده چې دله ته کله دله نه وي نو ته به په خپله دله شمارېږي، دا مشهوره خبره ده. تاریخ لیکلي ده چې د حجاج بن یوسف د پنجې نه چې کوم کسان خلاص شوي دي، یو د امام حسن بصري ژوندی خلاص شوی دی، یو انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ دی ژوندی خلاص شوی دی، چې هغه سره ډېر اوږده مناظره وکړه، د هغې نه بعد هم د پلاس ونه رسېد. او درېیم یو سپینګري باره کې تاریخ لیکلي دی چې کله حجاج بن یوسف یو ځنګل ته ښکار دپاره لاړو، هلته کې یو سپینګري د خپلو ملګرو نه په ښکار په طریقه باندې لږ لرې وتو، ملګري د لرې وتل، دې داس نه راکوشه ګوري یو سپینګري د مونې لاندې ناست ډډه یې وهله. حجاج بن یوسف خواله ورغی، ورته ویل کوم کلي؟ ویل دې کوز کلي. هغه ورته ویل حجاج بن یوسف کوم دی؟ اورېدل ویل ویل دا څنګه سړی دی؟ سپینګري ورته خیرې شروع کړې، ویل الله تعالی دې بس هلاک کړي، ښه سړی نه دی، دنیا یې ظلم نه ډکه کړل، مسلمانان یې شهیدان کړو، ډېر صحابه کرام یې شهیدان کړو، هېڅ ښه سړی نه دی، بس الله تعالی دې دنیا د مخ نه پناه کړي، تبه الله الله دې هلاک. نو حجاج بن یوسف ورته ویل ما پېژنې؟ قبل نه، وایي زه حجاج بن یوسف په خپله باندې یم، تا ونه پېژانده. سپینګري ته پته ولګېده دا خو ډېر غټ ظالم دی، خو مه څه پرېږدي اوس نه، د کار دا ده چې څوک یې مخالف وي نو هغه شهید کوي. نو سپینګري ورته وویل تا زه وپېژاندم؟ هغه ورته ویل نه، وایي زه د پوز کلي یو لیونی یم او په هفته کې په ورځ کې 3-4 پېرې په ما باندې بېهوشي راشي، بیا ګډې وډې ویم، صحیح خبره نه شم کولی، او کومه خبره چې حقیقت وي نو هغه زه بل شان دې بیانوم، نو کېدای شي زه لیونی شم، تا باره کې ما څه ویلي، خو زه ګورې لیونی یم، ټیک سړی نه وم هغه زمانه کې په دغه وخت. نو حجاج بن یوسف ډېر وخندل، د سپینګري د هوښیارتیا ته حیران شو، دا سپینګري دې هم ژوندی خلاص شو. د دغې باره کې د علماو رایې دا وه چې ده ته به ظالم وایي، په دې وجه باندې معاشره کې چې څومره ناستور خلک اوسېږي
کم خلک په شرعي احکام باندې اعتراضونه کوي، کم خلک په اسلامي نظام باندې اعتراضونه کوي، کم خلک چې مسلمانان منځ جنگول کوي، د جنگولو پانی زده دی، یو طرف چته و بل طرف چته و، او د تاسو سره ولاړ یم ته بل سره ولاړ یم، په دې ځای داوا شو په هغه ځای باندې داوا شو. دا نمونه خلک په معاشره کې په هر کلی کې بارځي کې دا خلک هم شته، دا موجود دي. هغه خلک هم موجود دي چې د مونږ سره یو د قایل نه دي، مونږ نه کوي. هغه خلک هم شته چې بغیر جماعت مخې لیدلې نه. دا ټول ظالمان دي، دوی د الله تعالی د احکامو هیڅ خیال نه ساتلې. په دې وجه باندې د خلکو ته چمچې لګول، هغوی سره دنیایي معاملات کول، اختر قرباني ده، دغه شان کې د غم خادي قصې پسې دي، تعاون دی. نو په دې خبرو کې بس سخت احتیاط کوئ چې الله تعالی فرمایي چې ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا بالنار. ابراهيم عليه السلام په دغه شان کې د برائت د غیرت نډک ژوند تیر کو، او د شیطانانو د وشتلو هم دغه حکمت د باطل ته باطل به د کانو باندې بول سر ولي، هغه ته چمچې احترام به نه کې. د اسلامي فلسفه د اسلام او ایمان ویل کی. الله تعالی د عمل کو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.